السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو سره د یوټیوب د ویډیو شیر کولو طریقه چې ویډیو به څنګه شیر کې یا د هغې کم ټایم امپورټنټ دی د شیر کولو لپاره یا د هغې چې کم پس 3 هاورز دي د هغې څومره امپورټنس دی په هغې باندې به څومره ویورز ملاویږي. نو دا ټوله طریقه زه تاسو ته نن ښایم. نو د ټولو نه مخکې موږ راځو د 1000 سبسکرایبر او 4000 واچ ټایم ته. نو 1000 سبسکرایبر چې کوم دی د دې داسې خاص لیمټ نشته په 1 ایئر کې برابرول دی یا په شپږو میاشتو کې یا په یو میاشت کې، خو واچ ټایم چې کوم دی دا به کم حسابیږي. نو دا به هغه واچ ټایم حسابیږي چې کم ټایم نه تا چینل جوړ کړی وي او د هغه چینل لاست 365 ډیز چې کوم دی 365 ورځې چې کوم دی دغه به دغه واچ ټایم به حسابیږي چې په دې کې څومره په دې ویوز راغلي او واچ ټایم څومره جوړ شوی دی. د هغې نه بعد د ویډیو اپلوډ کولو ټایمنګ چې کم ټایم کې به ته ویډیو اپلوډ کوې، نو په هفته کې 7 ډیز وي او په 7 ډیز کې د فرایډے چې کوم ورځ ده د سنډے چې کوم ورځ ده د 2 ورځو کې یعنی کې د جمعې او د اتوار په ورځ به ته کوم ویډیو چې دا هغه به په د ماسپښین د مونځ نه بعد د جمعې د مونځ نه بعد دا به ته اپلوډ کوې. بغیر د دې نه علاوه بیا 15 ورځې دي. په 15 ورځو کې به ته د ماښام د اذان یا د مونځ نه بعد نیمه ګنټه بعد به ته ویډیو شیر کوې. د دې وجه څه ده، د دې فایده څه ده؟ نو په دې ټایم کې په یوټیوب باندې چې کم خلک وي نو هغه ډیر زیات راځي، هغه ډیر زیات یوټیوب ګوري. نو په دغه ټایم کې چې کله ته ویډیو اپلوډ کې د دې 3 هاورز لومبې چې کوم 3 غنټې دي دا ډېرې زیات امپورټنټ دي. په دې کې چې کله ستا په ویډیو ویورز راله او زیات راله نو یوټیوب کې دا کمال دی چې هغه به بیا ستا ویډیو نورو خلکو ته ریکمنډ کوي او دغه شان به ستا ویډیو وایرل کیږي. د هغې مین وجه دا ده چې زیات تر خلک په سهار کې بیزي وي، په خپلو کارونو کې، کالجونو کې، سکولونو کې یا په دفترو کې وي. کله چې دغې نه فارغ شي نو خلک راشي او بیا یوټیوب ته فارغ شي یا مطلب دغه سیزونو ته فارغ شي او دغه ویډیوګانې بیا خلک ګوري. نو پس 3 هاورز د ویډیو اپلوډ کولو ډېر زیاتې امپورټنټ دی. د هغې نه بعد د موبایل بالکل څه داسې دغه نشته چې ته هر موبایل یوز کې، مطلب که ته انډرایډ موبایل استعمالوې، که ته آیفون استعمالوې، دغه څه میټر نه کوي. زه خپله انډرایډ سمپل موبایل استعمالوم، خو چې ستا په ویډیو کې دم وي، ستا په ویډیو کې کوالټي وي، ستا په ویډیو کې نالج وي، نو یوټیوب به ستا ویډیو مخکې بوزي. چې ستا په ویډیو کې نالج نه وي یا پیسټ کاپي وي نو بیا ستا یوټیوب چې کوم دی ستا ویډیو مخکې نه بوزي. دا یاد ساته. د هغې نه بعد چې کله ته فار ایگزامپل یو ویډیو اپلوډ کې او په هغې باندې وایس راولي یا پردې وایس چې کوم دی په خپله ویډیو ولګئ، نو داسې چې کوم آواز په دې راشي نو دا کاپی رایټ وي او دا بالکل یوټیوب نه مني. که فرض کا په دغه باندې په هغه ټایم کې سره نشي، کاپی رایټ هم پې رانشي یا مطلب سټرایک هم پې رانشي، خو چې کله ته مونټایزیشن کې د چینل نو په هغه ټایم کې به دا راځي او تا به چې کوم دی مونټایزیشن نه کیږي. د هغې مین وجه به دی چې په هغې باندې به وایس اوور شوي وي او یا به تا کاپی رایټ کړی وي، نو په هغه ټایم کې به ستا چینل مونټایز کیږي نه او ستا دومره خواري چې کوم ده دا به فضول ځي، ضایع به ځي. د واچ ټایم پوره کېدو څه طریقه کار دی، په څه طریقه به واچ ټایم ستا پوره کېږي. نو د هغې دپاره کنټینټ لازمي دی چې ستا یو ښه کنټینټ وي چې ویورز ستا کنټینټ ته راځي او ستا کنټینټ ګوري. د هغې دپاره د چینل سیټینګ ضروري دی چې ستا د یوټیوب چینل سیټینګ صحیح وي او د هغې تمبنیل صحیح وي، چې ته تمبنیل صحیح ولیکې چې په هغې ویورز راشي او ستا مطلب هغه ویډیو وګوري نو واچ ټایم به ستا انکریز کېږي. خو د دې سره سره به ته ډېر زیات محنت کې، ته به ډېر زیات سټرګل کې چې داسې نه چې ته یو ویډیو دو اپلوډ کې او د هغې نه بعد چې زما ویډیو نه وایرل کېږي او به زه چینل نه چلومه. نه، دې دپاره د غټ محنت ضرورت دی، دې دپاره د ویټ ضرورت دی. ته به ویټ کې، ته به کم سے کم کال دو ویټ کې، نو ستا چینل به اله گروت کوي او ستا چینل به مخکې ځي. نو د دې نه بعد د سبسکرپشن او د چې ستا سبسکرایبر هم برابر شي، ستا واچ ټایم هم برابر شي، نو د هغې نه بعد به ستا په هر ویډیو باندې د ډالر چې کومه نښه ده، د ډالر چې کوم نشان دی، لکه دا نشان چې کوم دی دا د ډالر نشان دی، دا به پرې راشي او د هغې نه بعد به ته بیا مونټایزیشن ته اپلای وکړې. چې کله ته مونټایزیشن ته اپلای وکړې
چې ستا کله $10 یعنی کې $10 کمپلیټ شو واوختل نو بیا به تا ته د یوټیوب د سایډ نه کنګریجولیشن ایمیل راشي او چې کله تا ته د کنګریجولیشن ایمیل راشي نو ته به بیا څه وکې ته به بیا اپلای وکې څه ته به اپلای وکې ویریفیکیشن پن ته به اپلای وکې ملګرو دا د دې نه مخکې که تاسو چینل نه سبسکرایب کړی یا تاسو نوي یې نو چینل در سره سبسکرایب کړئ اور د بیل آیکن وښایئ ځکه چې بیا به تاسو ته نوې نوټیفیکیشن فردر درځي د نورو ویډیو داسې انفارمیشن به تاسو ته فردر ملاویږي نو تاسو مهرباني وکړئ که چا سبسکرایب کړی نوي چینل نو هغه د سبسکرایب کړي او د بیل آیکن ورسره وښایئ د دې نه بعد بیا تاسو څه وکړئ د دې نه بعد به تاسو اپلای وکړئ ویریفیکیشن پن ته نو ویریفیکیشن پن به تاسو ته یوټیوب بیا درکړي خپل د هغې نه بعد چې کوم دی بیا به ته خپل کنسرن ستا کوم اولاد متعلقه بینک وي هغه به ته د انټرنیشنل بینک سره لینک کړي چې کله ته هغه د انټرنیشنل بینک سره لینک کړي نو بیا به یوټیوب تا ته پیسې ستا په اکاونټ رالیږي خو دې ځای کې دا یو پوینټ ځان سره نوٹ کړئ چې کله ته ویډیو اپلوډ کړې او ته په هغه ویډیو باندې د 5 سیکنډ یا د 5 سیکنډ تصویر یا 5 سیکنډ ویډیو نه زیات یو شارټ ته په خپل ویډیو کې ایڈجسټ کې او خپل ویډیو کې راولې پردې نو بیا به ستا په چې کوم چینل دی به ستا مونټایز کیږي نه ته چې کله مونټایزیشن ته اپلای وکړې نو په هغه ټایم کې به ستا چینل نه مونټایز کیږي تا ته به دغه ایشو راځي چې کله ته انډر ریویو ته لاړ شي او ستا چینل ریویو دپاره ته ولېږي که تاسو دا سوچ کوئ چې یاره زه به 5 یا 10 ویډیوګانې وخېجم او د هغې نه بعد به چې کوم دی ما ته ارننګ سٹارټ شي یا زما چینل به مونټایز شي نو داسې بالکل نه ده یا ستاسو ویډیو به وایرل کیږي خو به ټایم علي نو 30-40 ویډیو به ته مسلسل اپلوډ کړې نو تا ته به ریزلټ رو په مزه مزه را روان شي تا ته به ریزلټ بیا راځي خو چې ستا ویډیو کوالټي ښه وي ستا په ویډیو کې نالج وي بله دا خبره چې زیاتر خلک داسې چل کوي چې کم شارټس دي شارټس جوړ کړي شارټ ویډیو جوړه کړي هغه اپلوډ کړي په هغې باندې ټیک د هغه ټایم خو ویور زیات راشي نو دې مطمئن شي چې زما چینل روان دی خو نه داسې نه ده ویور زیات راشي سبسکرایبر هم سیوا شي خو چې کله بیا ته لانګ ویډیو اپلوډ کوئ نو ستا په لانګ ویډیو 2 یا 3 ویوز راځي نو وجه څه ده وجه دا ده چې ستا چې کوم سبسکرایبر دي نو هغه صرف په شارټ ویډیو خوښوي او شارټ کنټینټ خوښوي شارټ ویډیوګانې خوښوي چې کله ته لانګ ویډیو ورکې نو هغوی بیا ستا لانګ ویډیو نه ګوري 2 یا 3 کسان ستا لانګ ویډیو ګوري باقي ستا ویډیوز چې کوم دي هغې نه ګوري نو ته به داسې کې چې ته به لانګ ویډیوز اپلوډ کې نو ستا شارټ ویډیوز چې کوم دی ته به زیاته توجه نه ورکوې په چینل کې نوي یې نو چینل در سره سبسکرایب کې او د بیل آیکن بټن وښیې چې تاسو ته فردر ویډیوګانې درځي داسې انفارمیټیو ویډیو چې تاسو ته نالج ګین کوي دا د بګینرز لپاره ډېر زیاته امپورټنټ ویډیو ده چې په دې باندې بګینرز دا واچ کی او دې نه څه انفارمیشن واخلي د هغې نه بعد هیشټیګ چې کوم دی تاسو هیشټیګ یوز کوئ نو هیشټیګ به څنګه یوز کوئ هیشټیګ زیاتر خلک په ټایټل ورکوي نو په ټایټل به بالکل هیشټیګ نه ورکوئ په ډسکرپشن کې به تاسو هیشټیګ ورکوئ د هغې نه بعد بیکګراؤنډ میوزک زیات خلک استعمالوي یو ویډیو جوړه کړي خپله دومره محنت هم وکړي ویډیو هم جوړه کړي بیا پې د هغې نه بعد بیکګراؤنډ میوزک ولګوي نو بیکګراؤنډ میوزک چې کوم دی بالکل دا یوټیوب خلاف دی په دې باندې د یوټیوب دا پالیسي نه ده چې ته بیکګراؤنډ میوزک د بل ځای نه راواله ولګوه نو ته به داسې کار کوې چې بیکګراؤنډ میوزک به بالکل نه لګې اور خپل کنټینټ به تیارې خپله ویډیو به جوړوې او خپل ویډیو به یوټیوب ته اپلوډ کوې هغې نه بعد که ستا په ویډیو کې څه کوالټي وه نو یوټیوب به ستا خپله ویډیو مخکې بوځي او وایرل کوي به نو بالکل داسې به نه کوئ چې تاسو په هغې باندې پردې مطلب د بل چا وایس ولګوئ یا بیکګراؤنډ میوزک به ولګوئ یا بل دا یو بله امپورټنټ خبره ځان سره نوټ کړئ چې کوم تمبنیل دی چې کله تاسو یو تمبنیل ورکړئ نو د هغې مطابق به تاسو ویډیو کوئ ځکه چې کله تمبنیل کې یو څه وي اور په ویډیو کې بل څه وي نو هغه ویډیو بالکل یوټیوب د هغې خلاف دی هغه نه مني چې څه تمبنیل وي هغه څه چې په هغه ویډیو کې انفارمیشن وي نو دا داسې انفارمیشن د یوټیوب د ویډیو متعلق چې تاسو سره ما شیر کړه انشاءالله راځو به د نیکسټ ویډیو سره بلې انفارمیټیو ویډیو سره د هغې دپاره اجازت راکړئ د الله په امان